مجموعة رسائل د ابن عابدین د رد المحتار د ملا صاحب تصنیف ته ډېر معتبر کتاب ده. دا مبارک دغه حدیث مبارک کې مضمون دا د حدیث قدسی ده چې الله تعالی وایي چې د ما د ولي سره څوک دښمني کوي د الله او د رسول الله له طرفه اعلان جنګ ده ورسره. اوس دلته سوال کوي چې د خدای پاک د دوستانو اولیاء الله سره دښمني دا خو به ګناه وي، کبیره ګناه دي، کفر خو به نه وي. اعلان د جنګ خو د الله او د رسول الله له طرفه کافر سره وي. نو دلته خو د اولیاء سره څوک دښمني کوي الله تعالی اعلان جنګ ورسره کړی ده. وایي څوک چې د اولیاء سره دښمني کوي د دې ډار ده چې اخره خاتمه په کفر سي، نعوذ بالله. او موږ ته وایي قدیما و حدیثا ثابته ده مخکې وروسته چې چا د اولیاء سره دښمني کړې بیا دې کړې اخره خاتمه په کفر باندې سوې ده. دا خطرناکه موضوع ده ګوري. او عجیبه خبره دا راخلي وایي د انسان د سعادت او د نیکبختي علامه دا ده چې یو قلب له قلوبو د شیوخو نه ګران کړي، چې په یو ولی الله باندې ګران شوي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ګران شوي. ځکه دې کې مور میرې نشته او د هغو محبت په شخصیاتو باندې نه وي، د خدای د رضا په خاطر باندې الله په محبت سره محبت کوي. او هلته په اسمانو کې الله تعالی جبرائیل علیه السلام ته وایي چې فلانی په ما باندې ګران ده ته محبت ورسره وکړه. په ملایکو کې غږ وکړي، په انسانانو کې غږ وکړي، نو هغه په خلکو باندې ګران سي، په نیکانو باندې. او د انسان د بدبختي علامه وایي دا ده، دا بیا ډېره خطرناکه ده چې یو قلب له قلوبو د شیوخو نه رد کړي. که یو ولی الله دی رد که بد یوسي او تر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رد ده، ولې خو هلته الله تعالی ته مبغوض ده، نعوذ بالله. جبرائیل علیه السلام ته مبغوض ده، ملائکو ته مبغوض ده، دلته په مځکه کې نیکانو ته اولیاء الله ته مبغوض ثبت وایي. حضرت شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه دا مبارک چې سند د حدیث اوس تقریبا د اکثر دنیا د ته رسیږي. دی مبارک وایي ما د 500 کالو تجربه ده چې چا د امام ابي حنیفه رحمت الله علیه سره بیادبي او دښمني کړې د اخره خاتمه په کفر باندې سوې. مسند الاسانید د سند د حدیث اوس ټول د ته رسیږي مبارک. نو الله تعالی څه فرمایي؟ د رسول علیه الصلاة والسلام په حضور کې په زوره مه غږیږئ او داسې نارې مه ورته وکئ لکه یو بل ته چې تاسې غږونه کوئ. تاسې به اعمال ضایع سي، په ځان به خبر نه یې. دا آیتونه چې نازل سو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا مبارک په دومره په کاره باندې غږېده د رسول علیه الصلاة والسلام په حضور کې که اخي سرار، لکه څوک چې چاته پټه خبره کوي چې داسې نه چې د ما غږ جګ سي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیادبي راسي، اعمال مې ضایع نه سي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا مبارک دومره کره غږېده د دې آیاتو د نزول نه وروسته چې دوباره به پوښتنه ورنه کېدله. یو څوک چاته پټه خبره کوي پوه نه سي ورباندې، بیا ورته څه دي وویلې؟ عمر صاحب دومره کره غږېده چې دوباره به پوښتنه کېږي چې عمره څه دي وویلې؟ داسې په دې دین باندې عمل. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی الله تعالی عنه د طبعي غږ جب و. دا مبارک چې دا آیتونه نازل سو لاړو په یو لاره کې کېناست او چغې پرېږدنه شروع کړه. یو طرف ته فراق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورباندې سخت و چې د رسول علیه الصلاة والسلام نه موږ څنګه جدا سو. بل طرف ته غږ یې په زوره د رسول علیه الصلاة والسلام په حضور کې به په زوره غږېدلی یم، اعمال به مې ټول ضایع سي. دی زاړي په ده باندې حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه مبارک عاصم ابن عدي دا ورباندې تېرېږي. پوښتنه یې ونه کړه ولې زاړي؟ دی ورته وایي زه وېرېږم چې دغه آیتونه د ما په باره کې نه نازل شوي، د ما غږ په زوره د زه به دوزخي یم. خو په دې لاره کې طاقت ونسه، کور ته راغی. د بیبي جمیله بنت عبدالله ابن ابی ابن سلول دې خپلې بیبي ته ورته ویلې چې ما د اس په کوټه کې بند که، دروازه په میخو را باندې ټینګه که، تر څو پورې چې زه په دې اس کوټه کې نه یم مړ سوی او یا د ما نه الله او د الله رسول نه یې راضي سوی صلی الله علیه وسلم، زه به د دې کوټې نه راونوځم. داسې نه چې دا آیتونه د ما په باره کې وي او زه دوزخي نه یم. حضرت عاصم رضی الله عنه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه
چې ثابت بن قیس خو په لاره کې ناست و زړلی او داسې قصه یې کوله ویل چې زه دوزخي یم دا د ما په باره کې به نازل وي نبي علیه صلات وسلم دی ورولیکه چې ورسره یې وله دی ورغی چې ګوري هغه د لارې نه تللی د کور ته او په کور کې ځان بند کړی ده هلته غږ یې ور وکړه چې راسه رسول علیه صلات وسلام دی غواړي نو غږ یې وکړه چې دا دروازه ماته کړي ځکه یې په میخو باندې بنده کړې وه هغه یې ورته ماته کړه راغی رسول الله صلی مبارک ته رسول علیه صلات وسلام پوښتنه ورنه وکړه او دی ورته وایي چې زه ویرېږم چې دا آیات به د ما په باره کې نازل زه به دوزخي یم رسول علیه صلات وسلام ورته ویلي آیا ته په دې نه یې خوشحاله چې ژوند د محمود وي ښه ژوند خدای پاک درکړي مرګ دې د شهادت وي او ته جنت ته داخل سي وایي ما د الله او د الله رسول زیری قبول ده خو زه به په زوره هېڅ کله ونه غږېږم دغه ادب برکت و چې ده ته د جنت زیری ورکړی سو د شهادت مقام خدای پاک ورته ورکړ او ژوند د محمود او خدای پاک بیا آیاتونه نازل کړي د دوی په باره کې د ابوبکر صدیق د حضرت عمر او د حضرت ثابت صاحب د دوی په باره کې دا آیاتونه نازل سو ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هغه کسان چې د رسول علیه صلات وسلام په حضور کې کرا غږیږي دوی زړونه خدای پاک تقوا ته پراخ کړي دي زړو کې تقوا ده زړو کې د خدای پاک نه ویره موجوده ده نو ځکه دوی د رسول علیه صلات وسلام په حضور کې دومره کرا غږیږي حیات مبارکه د نبی علیه صلات وسلام کې دې ادب امر و صحابه کرامو د رسول علیه صلات وسلام سره داسې ادب کوو حضرت علی کرم الله وجهه وایي چې مونږ به نبی علیه صلات وسلام په حضور کې داسې ناست وو لکه د مونږ په سرو باندې چې مرغان ناست وي چا په سر باندې چې مرغه ناست وي نو دی ډېر متوجه وي که زه لږ وښورېږم دا مرغه به مې د سر نه والوځي د رسول علیه صلات وسلام په مجلس کې به دوی مبارکین داسې ناست وو